قال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام الوحدة خير من جليس السوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تبارک و تعالی پیدا کړي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشته د خوب آداب راوښول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشته د خوراک آداب راوښول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشته د خرید او د فروخت آداب راوښول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشته باتروم ته ننوتل او د باتروم سره راوتل د دې آداب راوښول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشته د مسجد آداب راوښول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشته د مجلسو آداب راوښول. نن به موږ وایو د مجلس آداب، یعنی په مجلس کې به یو انسان د کومو خبرو خیال ساتي، نو هغه آداب به نن وایو. د انسان دپاره پکار دا دی چې هغه په هر مجلس کې کښېني، باید کې هغه په ښه نیت باندې کښېني په مجلس کې چې یاره دا مجلس لګېدلی دی، په دې مجلس کې به زه یو نیک کار زده کړم، یوه نیکه خبر به واورم، یو نیک سړی به ووینم، نو لهذا دا د خیر مجلس به زما دپاره ثواب سي. نو همیشه چې یو انسان په مجلس کې کښېني په دې درو نیتو باندې به کښېني. اول نیت به دا وي چې زه په دې مجلس کې ښې خبرې واورم، زه په دې مجلس کې ښه عمل زده کړم، او زه په دې مجلس کې ښه مخلوق ووینم، ښه مخلوق ووینم. راوړه دا کلم. دویم دا دی انسان به کوشش کوي د فساد او د فجارو په مجلسو کې به نه کښېني. انسان به صرف اور صرف د صلحا په مجلسو کې کښېني، د علماو په مجلس کې به کښېني، د صالحینو په مجلس کې به کښېني، د تبلیغیانو په مجلس کې به کښېني، د مجاهدینو په مجلس کې به کښېني، خپل د قریبانو د عزیزانو د مشرانو په مجلسو کې به کښېني. انسان به کوشش وکړي په داسې مجلس کې د انسان شرکت نه کوي چې په هغه مجلس کې ګناه وي، په هغه مجلس کې ډولي، په هغه مجلس کې باجي، په هغه مجلس کې ډانسونه وي، په هغه مجلس کې اتړونه وي، په هغه مجلس کې غیبت وي، په هغه مجلس کې درواغ وي، په هغه مجلس کې د غلا دپاره یو پلین جوړیږي، یا په هغه مجلس کې د دوکو دپاره یو گیم جوړیږي، یا په هغه مجلس کې چې هر رقم غلط مجلس یي، د انسان دپاره پکار دا دی چې په هغه مجلس کې کښېنني نه هغه مجلس ته ورنږدې شي. او انسان دې کوشش کوي خپل د دشمنانو په مجلس کې دې هم نه کښېني. اوس به ته یې وایه چې زموږ دشمن نو څوک دی؟ زموږ دشمن خو نو یو شیطان دی، یو کافر دی. یا په مسلمانانو کې هم ستاسې ډېر د دشمنان دي. اوس بلال دی ښه سړی دی، حضرت علي دی خراب سړی دی. اوس حضرت علي همیشه بلال ته وایي ته څه شکایې چې دومره پابندي سره مدرسې ته ځې، راځه یوه ورځ چټۍ وکړه. نو اوس د بلال دپاره پکار دا دی چې حضرت علي وپېژني چې یاره د حضرت علي زما دشمن دی، ما د دینه راګرځوي، ما د خپل کار راګرځوي، ما د قرآن راګرځوي، ما د ښو کارو سره راګرځوي، لهذا دا حضرت علي هم د بلال دشمن دی. نو ته هم خپل دشمن وپېژنې. هر هغه سړی ستوی دشمن دی چې تی د مدرسې سره راګرځوي، چې تی د سبقه سره راګرځوي، چې تی د ښو کارو سره راګرځوي، چې تی ته همیشه فوټبالونه درښیي، چې تی سره همیشه کرکټونه کوي، او په زور بیایي، په زور بیا راپرېږدي نه. ته یې ورته وایه چې یاره ټیم پردی د مدرسې هغه درته وایي چې ودرېږه، یو 2 منټه ودرېږه، 5 منټه ودرېږه. نو پوه سه چې دا سړی زما خیرخوا نه دی، دا سړی ما تباه کوي، ما بربادوي. هغه که پلار وي، که ورور وي، که دوست وي، که ملګری، که هر څه، چې تا خپل مقصد ته نه پرېږدي، تا شو مجلسو ته نه پرېږدي، دې مدرسه کې داخل کړی یې، مدرسې ته دې نه پرېږدي، نو لهذا هغه سړی هم ستی دشمن دی. مجلس کوئ، د مجلس دپاره خدای پاک کورونه درکړي، بیټکان یې درکړي، ښایسته بیټکان یې درکړي. په بیټکانو کې مجلس کوئ، د دوکانو مخ ته مجلس کول، په هوټلانو باندې مجلس کول، په چوکو باندې مجلس کول، په لارې روان یاست مجلس کول، دا ښه کار نه دی، دا بې ادبي ده، دا د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف عمل دی. په داسې مجلسو کې مه کښېنئ چې هغه مجلس ته فایده نه کوي. او د ماخوستن لمانځه بعد چې کوم مجلس لګېږي په هغه مجلس کې باید کې یو انسان هم شرکت ونه کړي.
ماخستن منځو بعده په بیټکانو کې کم مجلسونه د چکو مجلسي ماخستن منځ بعده په بیټکانو کې کم مجلسونه د موبایلو مجلسي ماخستن منځ بعده په بیټکانو کې کم مجلسي د کمپیوټر د لیپټاپ د ډرامو د فلمانو مجلسي ماخستن منځ بعده په بیټکانو کې کم مجلسي د فساقو د فجارو مجلسونه نو لہذا په دې مجلسو کې به هم شرکت نه کوئ نه به کښېنئ نه به ورځئ نه به د هغو کسانو خدمت کوئ ولې هغه نه د دین دپاره ناست دی نه د داسې د خیر د کار لپاره ناست دی هغه پالتو دندو باندې اخته او ته یې اوبه مو وړئ ډوډۍ یې مو وړئ چې دا خو نو هغه دی سر کې خلاص سر خلاص کله کله چې مجلس ته ورسئ نو کچیری مجلس والا په ذکر نو اخته د قرآن پاک په تلاوت نو اخته په بیان باندې نو اخته خالی مجلس روانو نو لہذا بیا سي د پاره په کار دادی چې سلام ورواچوي او کچیری مجلس وو بیان شروع یا هغه د قرآن پاک په تلاوت کې مصروف وو یا ذکر اور اذکار کوي لہذا په دې صورتو کې بیا سلام کول جایز نه دی بیا سلام نه ورچوي په مجلس کې ناست دی بلال هم ناست دی حضرت علی هم ناست دی ابل غنبر عادل بادشاه هم ناست دی ډز ابل یو راغلی نو بیا د دې دپاره پکار دا دی چې لږ سره وشورېږي او چې کم ملګری راغلی په مجلس کې د هغه دپاره هم ځای جوړ کړي هغه ته هم په مجلس کې ځای ورکړي په مجلس کې چې کښېنئ لہذا د چوټو سره مه کښېنئ چوټې باسئ بیا ښه په عزت او په احترام باندې کښېنئ او په مجلس کې نو دا مه کوئ چې بلال خو نو اوس غټ سړی دی حضرت علي دی دا نورو ګردو مجلس لګولی دی بلال رالی بلال نو اوس انتظار کوي چې یاره زه خو په ګردو کې غټ هم یم او په ګردو کې بزرګ هم یم ما ته نو اوس خاص ځای راکړه یا په مجلس کې چې په کم ځای کې ستا دپاره موقع میلاوه سوه چې کم خلاص ځای و لهذا په هغه ځای کې کښېنه بس هغه ستا ځای دی کله کله دوه ملګري ناست د بلال او د حضرت علي سره جوړه د پر مجلس کې دی یو ځای سره کښېني صحیح سو اوس نو سید ولی دی صحیح سو چې راسي بس خامخا د دوی دواړو په مابینځ کې کښېني د دوی دواړو په مابینځ کې خاشې جنګوي نو لهذا داسې مه کوئ د دوو کسانو په مابینځ کې مه کښېنئ مجلس لګېدلی دی شاوخوا ګولداره لګېدلی د مابینځ اخلاص دی حضرت علی دی نو په شي سر نه خلاصېږي د خوراکي غم رالی د مجلس په مابینځ کې کښېنست نیمه یو ته شا سوه نیمه یو ته یو سیړ سو نیمه یو ته بل سیړ سو او نیمه یو ته مخ سو لهذا دا رقم هم نه دی کول پکار مجلس چې ګولداره لګېدلی په ګولداره کې به نه کښېنې دننه سر دې خلاص و سیړ ته کښېنه چې ګرده ووینې مجلس لګېدلی دی عبدالله ناست دی سر خلاص و حضرت علی رالی چې یاره ته خوشنی یې حیثیت دیم کم دی حاکر یې عاجز سړی یې ته پورته دا ستا ځای ماته راکړه داسې مه کوئ هر سړي ته خدای پاک خپل حیثیت ورکړی دی هر سړي ته خدای پاک خپل عزت ورکړی دی نو لهذا بل چاته په کم نظر کتل دا جایز نه دی مجلس لګېدلی دی بلال پورته سو سرم خلاص سو په خپل ځای باندې یوه نشاني هم نه پرېښوله حضرت علي رالی د ده په ځای باندې کښېنستی صحیح سو ګنجایش شته اوس که چیرې بلال لاړی په خپل ځای باندې پټوی ایښی حضرت علي رالی پټوی په لغته وروالی چې ده ته بیا ګوره د هغه په ځای کښېنستی دا رقم نه دی کول پکار سرم خلاص سو واورېدل د چا په ځای باندې به نه کښېني که هغه په خپل ځای باندې یو علامت یو نشان ایښي او د انسان دپاره پکار دا دی چې کله دی د مجلس ته پورته کېږي نو باید کې چې دی برته راځي نو بیا د دی دا یو عمل وکړي په خپل ځای باندې د ملګري ته ووایي چې یاره دلته خیال کوه زه برته راځم یا دا پټو د لیک کښېږدي یا خولۍ ورې کښېږدي یا موبایل ګړۍ ورې کښېږدي چې خلک یې پسه ویسي صحیح سو او د انسان دپاره الله تبارک وتعالی لمر پیدا کړی دی سایه پیدا کړې ده سرم خلاصو که چیرې یخ و بیا لمر ته کښېنه او که چیرې ګرمي وه نو بیا سایه ته کښېنه خر مه جوړېږه چې لهذا کښېنستلې په دونه ځای باندې لمر را روان دی او د دې څخه دې خواته سایه را روان ده چې نیمه یې لمر وي نیمه یې سایه د دې څخه د انسان په بدن باندې بیماري پیدا کېږي او انسان دې کوشش کوي داسې دې نه کښېني چې د هغه خطره یي چې پرتوګ ځینې یې لسي
یا یې لنګ خلاص شي یا یې پرتوګ خلاص شي یا داسې کښېني چې د ده عضو مخصوص معلومیږي مخ او شا یې معلومیږي دا رقم دی هم انسان نه کښېني ښه په مخصوصه په بهترینه طریقه باندې چې انسان کښېني چې عزت یې هم محفوظ وي او بل مسلمان هم ښه په عزت په نگاه باندې ورته ګوري چې کله کښېنئ سر خلاصو بس داسې لږ ملاویږي سره کښېنئ په فاصله کې مه سره کښېنئ او همیشه چې سره کښېنئ ګلداره جوړوئ داسې په لین باندې مه کښېنئ او چې کښېناستلس بیا نو خیال مه کوئ سر خلاصو په ادب او په عاجزي او په خاکساري سره کښېنئ مجلس ته یې لګېدلی دی عبدالواحد ته یې پیسې نه لري بلال دی غټ سړی دی ډز وشي د عبدالواحد په خوا ورخځولې دي دا یې هم نه دي کول پکار سر خلاصو په خپلو پښو دې کنټرول وساتئ پښې دې ورټولې کړي مجلس ته یې لګېدلی دی هر رقم خبره راځي سرم خلاصو نو لهذا کوشش کوئ په مجلس کې د الله تبارک وتعالی ذکر کوئ د الله تبارک وتعالی حمد او ثنا بیانوئ او په پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایاست او کله چې مجلس لګېدلی په مجلس کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم راسي محمد نو بیا یو وارې درود ویل واجب دی صلی الله علیه وسلم یا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید مجلس دی شل کسان ناست 15 کسان ناست سرم خلاص سو بلال دی گایږي حضرت علی ته ګوري سید ولی ته دا رقم نه دی کول پکار چې هر چا ته گایږي باید کې هغه سړی ته وګوره پیس ټو پیس خبرې ورسره کوه دوه کسان ناست نور کسان نسته بس دوه کسان ناست په هغه کونه کې هغه خپل مجلس کوي بلال رالی بس 10 ورلی سره کښېنسته یا چې دوه کسان ناست د دې صدا معلومیږي چې هغه دوه کسان خصوصي مجلس کوي پټ مجلس کوي نو لهذا نږدې به نه ورځي ها د هغو څه به اجازت اخلي که هغوی اجازت درکړي بیا ورسره کښېنستی سي او که هغوی اجازت نه کوي در بیا د هغو سره نسې کښېنستی دوه کسان ناست دي لهذا هغه دوه ګپ شپ لګوي دا بل نو دی کوي یاره چې دی اوس څه سره وایي بس خارج په لګېدلی دی ځان دی ورکوي دا رقم مه کوئ سرم خلاصو د بل په خبرو باندې غوږ مه نیسئ نو دا تقریبا څو آداب سو 22 آداب سو او ټوټل آداب 38 دي دا ګرده پاته سو دا به بیا بله ورځ ووایو الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته د مجلس د آدابو خیال کولو توفیق راکړي